هغه زمينه سره د حکومت یو سخته دښمني روانه شوې ده او ډېر هغه خلک تېر شو دا د کډړه بشي پکې نه وی راغی دی مهنګایۍ ته وګورئ دی بېروزګارۍ ته وګورئ دی ناجایز ټیکسونو ته وګورئ دا خو د برداشت نه بهر خبره ده دوی په دوکاندارو باندې وږي لګوي چې دوکاندار د ځان نه خو سخته قیمتونه جوړ کړي یار وروره موږ د خو سخته قیمت نه څه خبر یو دلته کې خو ډېر نه کړي ده زموږ مشران څه علاج راوړي موږ به څه ولاړ شو موږ ته خو هېڅ قسمه نه تحفظ شته نه نه راته د هېڅ کلېږي نه راته د بجلۍ بل کلېږي موږ خو وروره دی وایي چې زه د مدینې منورې شاید دغه جوړوم څه وډول ریاست جوړوم یار وروره هغه د خلک ډېر پاک خلک دي هغه د خدای خشته قانون دی د هرې خبرې سزا او جزا میلاویږي یار وروره دلته کې ته څنګه دا قانون جوړی زه د خدای ظالمه خدای وایي چې کلمه درځي او کلمه یو په دې ټکي خوري هغه وې او نور څه نشته هغه د انګریز بچي خبره داسې ده چې ته وایې چې زه پاکستان جوړوم پاکستان مغزور پاکستان دی د هغې تاریخ ګواه دی د پلار هم بل پاکستان نشي جوړولی حالانکه تاسو لږ وروسته شئ که نه وروسته شوی د احتجاج په دغه وخت پورې جاري چې ستاسو مطالبه شامل کړي او د چا نه مه یېرېږئ ته چې 120 دن هلته کې په اسلام آباد کې درنه وبېږده ته چا سوي چې موږ ته وګوري موږ هم ده پسې روځو اوس به یا دې هټاوو یا به موږ ته تحفظ راکوي موږ ته به خپل حقوق راکوي موږ د خپل حق دپاره روځو او ورور موږ باندې د هر چا لاس خلاص دا راسته دي دا پاکستان حکومت مې مني دا زه ورته سبا خبره کوم دا تقدیر یوازې ماته نه دی دا زما د ټولو احتکارو ته دی د سرکاري ادارو ته هم دی خو زه دا وایم چې نن په پاکستان کې سرکاري ادارو سره هېڅ قسمه باور نشته چې د دې غریبانو د تحفظ لپاره دوی د حق لپاره یو خبره وکړي دا ډوډۍ بله ورځ ګرانه وه یا لکه ظالمه تا ته خو مه وایي چې قیمت به ګرانه وه قیمت دې په حال وي موږ ته اوړه ارزان کا تا دومره غلط کار وکړو چې هغه عموما غریبانو او عوامو ته د هغه نقصان جوړ کړو تا موږ وشرمولو تا دا قیمتونه بیا بړاو کړل اخر تا خو کمیږي نه دا خو ورته ور زیاتېږي زه تا نه دا تپوس کوم چې ته څه د رزیل سړی د رضالت لپاره راغلی چې تا به مسلمانانو سره څه احسان کړی ولې چې ته وایې یاره ما سره ټول قوم ولاړ دی چې قوم سره ولاړ دی نو کیزي را دې لپاره ولاړ دی چېرې ته به راځې او په دې باندې به ورو کارونه کوې بله ورځ زموږ په دغه کې میټینګ و په تاړه کې په ډي آر سي کې په دې کې بیا یو کډړه پاسېدو ای ماشومان ستاسو احتجاج نه ضرور شابه یو کډړه پاسېدو او هغه وویل یاره چې دی د دوکاندارو دا مشران دي چې ایسي فوډ والا بالا به در راشي یې ګې ته خلاصوي یاره زما دا کار دی زه به سوال کوم مینت به هم کوم زه به دغل بچیا اوس پورې دې څه کول او اوس د خلکو مشرۍ کې ته د مشرۍ قابل یې مړه ورور الیکشن ته ولاړې پنځه اوټه دې یې اخیستې ته به زما نه څنګه کامیابي حاصله کړې او دا بیا به زه تا ته هېرې خپل ایمان ښیم ته به یاد ساتې او دا غلاګانې دا پردی موټر دی دا پردی قرضونه دا به د سپېمونه روباسم یاد دا د ډاکټرانو نه پیسې والي ډاکټران خو خلک دي تا له څه پکار چې داسې دایا خلک دي بیزه تا کول ها تا داسې غلط کار وکړو چې د یو سوشل خلک دي دوکه کړل د هغوی نه د پیسې واغوښتې دي او د جیب کې واچولې ته نه شا بدلي کوش والله که دا حرام دي د نه هغه ځای ته ته حیثیت دی ټول ورته غلاګانې دي دوکې دي فراډونه دي بالکل سپینې جامې اغوستې بالکل جوجو او نوم یې ارشد دی ارشاد نوم یې ارشاد یاره ورمې پسې په نوم یې دي لاس یې راباندې خلاص ای ماشومان ډېره مه وکړه نه موږ دا
او د سد لپاره راوتیو د تحفظ لپاره راوتیو د امن او امان لپاره راوتیو موږ ډېر امن او امان والا خلک یو موږ د چانوارۍ نه کوو موږ چا سره زیاتې نه کوو د خپلو حقوقو لپاره راوتیو د خپلو حقوقو جنګ کوو خو یو سړی موږ منې کوي والله که څوک هم منې کوي بالکل حتی څوک یې Yo 15 minutos que te la دا میټینګ دا غلم دی دا من ملاب هم کوي هیڅ پیداګیر ته کار ویلی دی او دا غل دی دغه در خدای راستي که نه چې تاسو په خپله نیږه نه د وزیر اعظم راجېږي نه د وزیر اعلی راجېږي ورور ځان ته وایي چې پښتانه یې خپل حق په زور اخلو په بدماشۍ بیا بالکل بیا به انشاءالله د دې احتجاج په دغه پورې جاري وي چې تر څو پورې زما مطالبې دي منلې شي بالکل قربانه په سروي ټیکسونه ولګول وروره زه به دا باندې داسې درنه ورکوم چې په دغه تحصیل کې وغوته کېږم دا ټول به له خټاوو لیکن څه سړي نشته لکه بابا کې پېښه کوي زما حق واجب زما ته پوښتنه نشته اخر دا څنګه خلک دا څنګه کېږي تاسو خو باید یو ورونو په ججانو کوم تاسو خو هغه ټول ارشد ګډوډ ها وروره زما ورغه ایمان نه کنه ما ته د خدای راسي چې زما په خپل کار کیږي تاجر تنظیم زنده باد تاجر تنظیم زنده باد دکانداران زنده باد تاجران زنده باد تاجر تنظیم ملګری زنده باد زما په کورونو دکاندارانو مې ټول مزدور کار هله کی زما خو خو زما زمير دا ونی چې تاسو د روزګار وباسو تاسو را پاسو وګوره زه مشهور شم ما بیان بازی وکړې ما احتجاج وکړ خو چونکې هغوی په هېڅ قسمه اکشن وانه غوښتې د دې لپاره مې رسېږي چې یو خوله یو شان او سل خولې بل شان ها د دغه سړي په کور کې شپږ سیګار لګېدي دي 12 سیګار لګېدي مایک نږدې کې او دې شپږ سوه تحویل ورکوي زه د یو واقعې والا ښځه یم چې دا ګناه مې کړې ده قسم په خدای زما وروڼو دې وي دا جمهوریت دی تاسو سوچئ من داسې سہولت دهشتګردي ده انتخاب پسندي ده مړه مې خو اول نشته چې په ګولو نه زمين مداج نسبت په مقابل کې خبره ده داسې د کافر بشیر راغلی دی یار نو په دې سوچ کې نو څه نو مې بس دا چلو کې چې بس تاسو په خپل دا چې خپل په خپل خدای راستي به زموږ سپورټ وکړي نن تاړهدار کوي نن ایسی کوي نن ډیسی کوي نن جج کوي روړ هغوی ته سهولتونه شته په مېس او په تاسو داسې چل دی وروړه چې قسم په خدای چې د دې دوکاندار مطالبه مې مني خو یې نه منله زما په خدای قسم چې د ملکو ته به بل طرف واړوم دې به سیاست دې راغلی دی خو راغلی دی خو پوځ راوستی دی دا خو عوامو نه یې منتخب کړي ځکه دا ټوله زیاتې هم راغښتې دي که چېرې دې د عوامو په سطح راغلی وي نو ته به د عوامو سره انسانیت کړی خو نه هغه ثابته کړه چې وروره زه عوامو نه یم راوستی زه وروره حکومت راوستیم او په بدماشۍ راوستیم په زور یې راوستیم او ستاسو د بېعزتۍ لپاره یې راوستیم نو چې ته زموږ د بېعزتۍ کوشش کوې موږ به انشاءالله ستا د حکومت بېعزتي داسې وکړو چې ته به یاد وساتې